نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شريف الأولى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اوریدونکو محترمو الله تبارک وتعالى د غاړې احکامات دي اسلام بنا پنځو سيزونو باندې دی یو به د رمضان روجیم دي الله فرمایي چې د میاشت چاومون ته نو بس روجې دي هغه نیسي که دله څه اعذار او عذرونه ولا چې دی نو داني روجه څه شی دی قرآن کې الله تبارک وتعالى حکم فرمایي او دا غي نه وړاندې د سو حلال کارونه منع ده خوراک ته اسکاک ته جما ده او شرایط وته چې انسان عقلی بلوغ ته رسیدلی صحت چې دی نو هغه عمومي او مقیم وي نو په دې باندې روزه چې دی نو دا فرض ده الله فرمایي کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل تاسو خوراک کوئ اسکاک کوئ چې کله هغه سپین مزي د تور مزي نه ممتاز شي هغې نه فرق چې دی نو هغه ثابت شي او ښکاره شي نو تاسو چې دی نو خوراک او اسکاک چې دی نو کوئ خو چې کله دا وشي نو بس بیا به روژه به چې دی نو بیا به بندوئ ثم اتم الصيام الى الليل علماء مفسرین فرمایي چې دوه قسمه سحرونه دي یو ته صبح کاذب وي یو ته صبح صادق وي کاذب صبح هغه ته وي چې کله دا رڼا چې دینو په اسمان کې د نیزه په شان نیغه چې دینو لړ شي او دا مسافر په دې باندې دوکه خوړه چې ګنې سبا شو سحر شو خدا سي بچ دینو هغه نه و او صادق صبح صادق هغه ته وي چې د اسمان د لمنو نه رڼاګانې چې دینو دا پورته شي نو دغه نه روزه چې دینو دا بنديږي او آغاز کیږي د روزې لومبني عمل چې دینو دا سحری ده پېشمنی چې وته مونږه و چې دینو دا وته وایو رسول الله مبارک د دې باره کې فرمایي تسحروا فإن في السحور برکتون دا سحری چې دینو کوي تاسو دې کې برکت ده پور خوراک سکاک ته رسول الله مبارک وته برکت چې دینو دا وته ویل دي سحری ته د ثواب او د اجر کار دی دیم روایت کې علما او چې دینو هغه راغشتي دي چې فرشتي په دې کې دعاګانې چې دینو دا کوي سحری والا ته دعاګانې چې دینو کوي رسول الله مبارک او فرمایل چې راشه د خیر خوراکو کې د برکت خوراک چې دینو دا وکي چې هغه د سحری خوراک ته او د برکت خوراک ته مونږ باندې خدا بوج وي د شپې وسوک پاسي موړ وي سترګې مګو خوب کیږي لیکن د روزي په ابتدا په دې عمل کې الله تبارک وتعالى لوی اجر دای خره او ذکر رسول الله مبارک فرمای چې بهترین سحری د خوراک چې دینو کجوري دي کله چا خوراک زړه ته نکېږي سو ګوډه وبدي اوس کی خدا سحری چې دینو داو کی او دادې نه پریدي بیا کشاف صاحب چې کوم دی لیکي چې سحری کم اوقاتو کې چې دینو داده نو چې د شپې شپږمه حصہ چې دا چې دینو سحری دی پېشمنی وخت دی بعضی وایي چې نه نیمه شپه چې دینو دا سحری دی او دریم قول د علماو وایي چې نه بعد صبح صادق نه مخکې چې کوم وخت نو دا سحری دی او دا پېشمنی دی د علماو
مستحب وخت چې ولا خول دی علامه تقی عثماني صاحب حفظه الله په خپل مکتوباتو کې هغه وایي چې مستحب وخت د سحری هغه دی چې هغه د صبح صادق نه مخ کې چې دی نو دی نو دا دی مراد دا چې اخیری شپه کې سحری وشي نو دا ډېر بهترین چې دی نو وخت دی او ډېر بهترین غوره وخت دی رسول الله مبارک فرمایلی چې زمون او د اهل کتابو یعنی د یهود او د نصارا داغي پر روزو نیولو کې دوه فرق دی دوه کې چې دی نو پکې فرق دی د اهل کتابو با دی به چې دی نو روزه لیټ چې دی نو هغه به ماتوله اسمان کې وستوري ښکاره شو رڼا وکېدا نو دی به روزه چې دی نو دا ماتي زمون د امت محمدي صلی الله علیه و آله وسلم فرق دا دی چې مونږ په روزمات کې به تعجیل کوو تعدیب چې دی نو پکې دا کوو افطاری کې بس څنګه ټایم برابر شي شفق چې دی نو وګرځي رز ختم شي نو بس په دغه وخت کې به چې دی نو مونږ به دا به چې دی نو دا کوو او په سحری کې به تاخير کوو دا نه چې بس سړی او 12 بجې یو بجه دا او بس خوراک کاکو کې ودشي چې دا چې کوم دی نو سحری شو دې دغه ثواب نه او د برکت نه محروم چې دی نو دا پاتې شو نو په سحری کې به دې کې به تاخير چې دی نو دا غوړه دی خو دومره تاخير هم نه چې په انسان باندې بانګ چې دی نو وي او ټایم چې دی نو ختم شي زمونږ د علماو چې کوم دا سورج مخکې اجلاس نو پای کې دا خبره ډېر خاص په مخه ته چې دی نو دا رااله چې ډېر خلک په غفلت کې چې دی نو پراتی بعضې ورته وایي چې اعلان مؤذن دی مخکې وکړي چې ایماندارو اوبوس کې وخت دغه دی بیا به کې اذان چې دی نو شروع شي او بل به کې چې دی نو اواز به کې چې دی نو شروع شي نو روزې ټولې خرابې چې دی نو دا شي نو په دې کې تحقیق او تاکید دا پکار دی چې سړی د دې په ځای دا وایي احتیاطاً چې ایماندار روزه چې دی نو بس دا بند نه وساتي بند کړي 15 منټه پاتې دي او روزه چې دی نو بند کړي ځکه چې سړی دومره یعنی مشقت کوي نو کدا وخت دی وبس کې او کار سي کې خو دا 5 منټه وته خول احتیاط وته خول چې روزه چې دی نو دا بند کړي همدغه شان بیا د روزه کې د افطارې وخت کې د اذان احتیاط چې دی نو پکار دی ځکه چې فقها لیکي که چېرې چا روزه مخکې چې دی نو دا کولاو کړه ماته کړه وخت چې دی نو هغه داخل شوی نو قضا به چې دی نو دی به وروړي دا عذر چې دی نه دی چېرې وریځ او تیاره وه موږ دوکه شو به دوکه شول قضا به دی روزې دا به چې دی نو بیا راوړی بیا به علماو دا فیصله وکړه چې د دې مسجد زمونږ د آیات کو چې په دې کې موږ کوشش کوو چې د دې نه اذان چې دی نو د سحر او د ماښام کېږي نو موږ به د دې اتباع به چې دی نو دا کوو لہذا احتیاط به چې دی نو ډېر ضروري او دا به چې دی نو وي بیا صاحب علامه ابن حجر رحمه الله لیکلی دي چېرې په دې سحري کې چې دی نو دې کې څه داسې وجه ده چې رسول الله مبارک دومره زیات چې کوم دی نو د دې تاکید کړی دی نو د ټول نه لوی خو امر دا چې دا د سنت دی اتباع سنت دی مونږ ته پکې نور حقایق او نور تحقیقاتو ته ضرورت دی نو هغه نشته چې بس کوم عمل رسول الله مبارک کړی دی نو دې کې لوی حکمت چې دی نو بس دا پروت دی دویم دا چې د اهل کتابو سره د دې نفي چې دی نو هغه ورته راځي اهل کتاب سحري چې دی نو نه کوي بس ځان موړ کې په یو ځای باندې په یو وخت باندې او د رسول الله مبارک د سنت د دې چې دی نو دا وجه ده او دریم کې علامه ابن حجر رحم الله چې دی نو خودلی دي چې انسان خوراک سکاتو کی د دې چې دی نو ګناه د بیا التفات چې کم دی نو نه کیږي صحت چې دی نو دا د برابر شو او بلې بګه دا خبره خولې ده چې انسان ته قوت ملو شي طاقت ولا دعوت چې دی نو وته ملو شي نو دې به روزه په خطر کې باندې چې دی نو دا ونیسي اوس یو کس چې کم دی نو د پاتې شو نو ټیک تا خدای لپاره بیا روزه نه نیول چې کم دی نو سوزر نه دی دی بیا دا روزه به چې دی نو دا بنیسي دا شان د روزه نیولو لپاره نیت علما چې کم دی نو دا خي چې یو سړی به نیت چې دی نو دا وکړي نو دا نیت وي په جبه باندې ویل ضروري نه دي چې انسان چې سبا زما روزه ده دې چې دی نو اراپاسې دو د خوراک سکاک د اراده دا دی کوي د رمضان میاشت شروع ده ابتدا کې د رمضان روزه بنیسم دا د دې چې دی نو امنیت شو او دا ول چې دی نو کافي کیږي علماء به دا باس کړي چې نیت دا چې یو کس د روزي نیت چې دی نو هغه نه کی دی ټول ورځ په ځان باندې خوراک سکاک بند کی نور اعمال اومن کی او ورځ تیر شي خوراک شروع کی او نیت د دني
د دې روزه چې دین هغه نه کیږي ځکه دې لپاره نیت دا چې د اراده ولا شرط ته چې دې چې دین دا وکي او دا نیت دا به دې کوي او ځکه به بیا فقهاو یو دوه قول به مختلفو د مسائل دا چې دین ولستري یو سړی چې دین هغه به هوش شو ټول میاش چې دین مثال دی به هوش شو هوش نشته رز دی به هوش دی او دې شو نو آیا د دې چې کوم دین دا روزه دا څنګه ده یعنی دا روزه د دې چې دین دا لیکي قضا بر دی دا بچ دین وروړي بخلاف یو سړی مجنون شو لیونتوب هغه چې دین او شو او دا لیونتوب دی نو په هغه باندې چې دین دا نشته د نیت د په اختیار کې دا د چې دین دی او دی هوش کې چې دین نه دی نو دی بچ دین کوي او دا روزه بر دی دا قضا دا بچ دین وروړي الله تبارک وتعالى اسانی او راحت چې دین دا په بندگانو باندې خپل چې دین دا پریدي او دا ور کوي دا نه چې سړی مریض دی خامخا به دی بچ دین دا روزه دا بچ دین نسی یا دی په سفر کې دی به دا روزه بچ دین خامخا بچ دین دا نسی نه چې دی مریض دی د لپاره خپل مرض څخه سیوا کیږي ډاکټر یې د حکیم حاذق وتوم چې دین وای چې روزه نیول نقصان تا ته دین در رسي نو بس دی به روزه بچ دین بیان نسی خو بیا د مریض حیثیت چې کوم دین اون دو دی یو مریض داسې دی چې دی حالن چې دین هغه مریض دی مثال دی په د غرض باندې بیمار شو نور چې دین تکلیف ولا مشقت ولا بده ملاویږي او دی بیا رستو خشو نو دی به قضا بچ بیا د روزه بچ دین دار وړي دویم مریض هغه چې دومره ضعیف دی یا داسې هغه د پاره د مرض همیشواله دی مثال دی د جګر بیمار دی نور دله چې دین د هارت څخه د نغي ولا تکلیف ته ولا چې دی روزه بالکل چې دین هغه نشي نیوي د ټول عمر چې دین دا مریض د مرض د مستقل نو بیا به د فدیه بچ دین هغه ورکی الله به په دې فدیه باندې خلاصې ولا د دې چې دین ورکی یو سړی مسافر دی په سفر کې دی نو په سفر کې خو کار خبره ده کله چې دغه په روزه نیول نه نیول چې کوم نه جایز دي خو بیا علماء په دې کې تحقیق او بحث دې نو کړی دی چې په دې سفر کې دا روزه نیول در لپاره غوړه دي او کنه نه نیول در لپاره چې دې دا غوړه دي اختیار خود ته الله تبارک وتعالى چې دې نو هغه ته ورکو چې ټیک ته چې سفر د راحت وي مثال دی به یې سفر کې دې اوم د سہولتوم ولده روزه نه نیوي نو ګناه به دې نشته خدا کې چې د سہولت وي طاقت وي او بیا دې قضا وروړي نو غوړه دا چې دې دا روزه چې کوم دینو دا اونیسي لکه څنګه چې د سنت په سفر کې باس ته علماء نه تاسو بار اوریدلی یو سړی مسافر دی نو ټیک ته چې په د باندې سنت دې دا نشته ځکه الله تبارک وتعالى د رخصت دې نو ورکړي دی او فرض بچ دې نیم بچ دې نو دا کوي علاوه د سحر نه او د ماخام نه علاوه خو کچره مثال دی یو ځای قیام د اوخو د سفر او د مسافری سوال الله سره نه کما ده دی یو ځای کې اوسي او د نور څه کارو نشته بس دی الته کې یعنی اوسي او مسار کېږي او ماخام کېږي نو دی بیا سنت چې دین او کې نو غره ولا چې کوم دین دا دا ول حکم دا د دی ولا چې دین دا دی کنه مثال دی روان دي سفر کې گاڑی دي زی نور چې دین هغه لیټ کېږي مرګري وتا دي کوي نو بیا د دین سنت دین هغه نه کوي خو فرض به هر حالت کې نیم چې دین کوي ځکه دا د الله تبارک وتعالى حکم دی خو رمضان د روزو کې چې د دې علامات ډېر قیمتي دي الله تبارک وتعالى اختیار دی ورکړی دی فقهاو به باز کړي چې دله چې دین سہولت وي او نن سبا چې کم دا سفرونه دي یقینا خدای راحت سفرونه دي انسان ته به مشقت دا به دین هغه نه ملاويږي نو چې دې په دې کې روزي ونیسي نو غوړه ولا چې دین دعوت ده ځکه چې دا برکات دا بیا په نور اوقاتو کې چې دین دا بیا نه ملاويږي روزه چې دینو د خوراک سکاک او د نور د امور جمانه منه دا چې دینو داسې ده مریض چې دی وی څنګه د ذکر وشو هغه به داسې کوي خو که چېرې یو کس چې شیخ فانی وي شیخ فانی فقهاو کې علما هغه ته وایي چې بالکل هغه د قبر ته دینو خپې نږدې کړي وي او دا کوزي کړي وي دومره ضعیف وي چې هغه عمر هم سیواوي او هغه بیا د روان د نیولو رجوع طاقت وته نه وي نو دی به فدیه ورکوي په دې فدیه باندې الله تبارک وتعالى دله خلاصې به ورته نو دا به ورته ورکي امید دی جو سړی مریض دی له مثال د سترګو چې دینو مریض دی سترګو کې دوايي چول دا روزه چې دینو په دې باندې خرابې کې چې دینو دانا څنګه چې د دې د معدې سره ربط چې دینو نشته بخلاف د غوږ
یو انسان وخت کې چې دینو ساتي نو په هغه باندې روزه چې دینو دا په ماتيږي او بچ دینو وخت اصل لري نو په هغه باندې روزه چې دینو دا په نه ماتيږي خوشبوئی راته چې کوم نه بوې نو په دې باندې روزه چې دینو سره خرابېږي اوس که مثال ته ناشته او دا اگر واتی دا یا نور سدي او تاغه د کسته چې کوم نه سپېمو د ځان تراکاږي او ځان ته دینو کې نو بیا په خود په هغه باندې روزه دا په هغه دینو ماتيږي او کله غیر اختیاري سلوګي دا سلړ یا مثال سره روان دي ماشي په مړی کې لړ نو په دې باندې هم روزه علما وایي چې په دې باندې هم چې دینو نه ماتيږي یو عمدن عمل نه یو قصدن عمل چې دینو دی یو سړی د روزې د شپې نیت چې دینو کړی دی د روزې نیولې دا او سحر بلا او زرا قصدن دا چې دینو او خړه نو د کفاری سره بچ دینو دی روزه دا قضا بچ دینو وروړي گویا چې د دې باندې 61 بچ کوم دینو روزې بچ دینو دانی سي او نه یو سړی نه په هیر باندې روزه چې دینو دا وشو مثال د دې چې کوم دینو یاد دی دی وضو کوي او داس دینو هغه کوي او بده کی روزه یاد ده او به چې دینو تیر شوي نو قضا بده دی صرف یو بچ دینو دا وروړي یو سړی دا سره چې هغه خوراک او اسکاک چې دینو کوي دغه ډیر عجیب چې دینو علماء دا خبره کړي او حضرت مولانا مفتی عبد الله شاه صاحب حفظه الله تعالی علیه خپل دروس کې چې کوم دین هم دا خبره راغشته په کتاب کې یو سړی چې کوم دین خوراک اسکاک کوي او بل چې دینو اغویني نو آیا دل به دا روزه چې دینو یادای او کنه دا به ته کوم دینو نه یادای مثال یو کسته او خوراک اسکاک چې کوم دینو دا کوي نو چې دا د باندې دا الله تعالی یو بل مستیا چې دینو دا حضرت چې دینو غدا سے فرمایي خطب بیا ګوره کچری دا سړی خج کوم دینو غټ کټي او هټ تا کټي خو صحت مندي نو بیا وته یاد کچې رس دا چې کوم دینو ستاره وجدا حضرت بګه چې کوم دینو دا نقطه مفتی صاحب دا بګه چې کوم دینو راوړی دا او کنه سړی ټپ ټپي او کمزوري مثال صحت چې کوم دینو مثال لی او ناجوړ مثال مرتضی جی صاحب دی او دې چې کوم دینو خوراک او اسکاک چې کوم دینو کوي نو بس خیر ورک ضعیف هم دی کمزور هم دی نو پرې چې کوم دینو دې دا خوراک اسکاک دا چې کوم دینو دا او ځکه چې دا الله دا غاړي په دبا دی او نعمت دا به چې کوم دینو دا دی د فدیه بارکه او د صدقه فطر بارکه خو ان شاء الله د رمضان کم په ترجمه باندې مختلفه باندې خبرې دا چې کوم دینو کیږي یو سړی د مثال شیخ فانی دی مریض دی هغه خپل د فدیه پیسې د رمضان پر رمضان کې د رمضان مخ کې علماو بګي اختلاف د فتاو راغشته دي خو پر رمضان کې چې کوم دی مخ کې یعنی د رمضان د اختتام مخ کې ورکول بالکل دا چې کوم دی جایز دي او دا چې کوم دی کیږي د فدیه او د فطرانه یو مقدار چې کوم دی نو دا د رجوع دا چې کوم دی نو دی مثال فدیه څومره ده نو د فطرانه چې څومره ده نو د فدیه هم دغه چې کوم دی نو اندازه ده د یوې روزي هم په دې باندې زما چې دی نو دا خلاصيږي دا څه کسته چې مثال هغه باندې د رمضان روزي تیر شوی چې کوم دی نو د قضا دي او هغه په پاتې دي او دې چې کوم دی وفات شو دا به چې دی نو کته شي کچره مثال په تور د رمضان روزي د باندې مثال د تیر شوی د تیر شوی کال د 2020 پر پاتې دي او دې بیا صحت مونته دي یعنی دې بیا صحیح شوی دی ټیک ټاک شوی دی او بیا روزه چې کوم دینو روزه د نینی ویلي یعنی هغه قضایي چې کوم دینو هغه نیو وروړي نو بیا به ورثه فدیه چې دینو ورکړي خو کچره وصیت چې دینو کړی وي کچره وصیت نیو کړی او ورثه ورکړي نو ډیره غوړه ده او ذمہ به چې کوم دینو په خلاصيږي بیا به علماء د میراث خپل باس کوي چېرې مثال کچره دغه د وصیت چې کوم دینو کړی ترکه څومره ده څومره مال چې کوم دینو هغه پاتې لري آیا دا غیر فدیه چې کوم دینو برابرېږي او کنه برابرېږي کوم برابرېږي ټیک دا او کني بیا د ورثه او د رضامندۍ ته دا به کوم دینو اعتباري او په دې ځای کې موږ د غړ نقطه الله تبارک وتعالى چې کوم دینو خي چې دا مال چې کوم دینو دا ستانه دي دا د بل چا دی او دا د الله تبارک چې کوم دینو پاتې کیږي بیا ورثه او د دې اختیار چې کوم دینو ورکړي نو زکه وایي چې فسته به کول خیرات نیکو کې چې کوم دینو تعذيب کې چې کوم دینو کوي او د ځان مخکې مو دي سوکړو نو دغه چې کوم دینو ډېر بهترین دی بیا ورثه فتوی وروړي کیږي او کني کیږي او کدا او کدا نو د فدیه د دې مرجدینو بل دغه مسله ده چې څومره فطرانه ده نو دومره به کوم دینو فدیه ده نو د مریض خبره به کوم دینو کوله نو کچره دا مریض دی یو کال تیر شوی دی یا د یو میاشم صحت تمونته دی او پاره کې د روزي چې کوم دینو دا قضا نه دروړي نو بیا به فدیه چې کوم دینو ورکي او کني او سړی دائم المریض دی همیشه مریض روان دی د
د تیر شوي کال روجې په پاتې دي بیا به بل کال راغی د هغې په پاتې دي خو د صحت ونه مونته د روجو چې دی نو دا روجې ونې نیولې قضا یې راونړه ځکه چې د صحت چې کوم دی نه دی مونتی نو بیا پې چې کوم دی نو فدیه نشته بیا دی چې کوم دی نو خلاص دی فدیه په دې صورت کې را چې دی ټیک شوي وي د صحت چې دی نو هغه مونتی وي او هغې بیا نه نیولي نو بیا به چې دی نو فدیه دا به د هغې به چې دی نو دا به ورکوي الله تبارک وتعالی دې د رمضان مبارک دا بهترین لمحات مونږ ته نصیب وګرځي انشاءالله باقي څه مسائل وي هغه په نور جمعو باندې انشاءالله کوو الله دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین څنګه چې د عبادت میاشت ده بیګا چې کوم دینه مشوره ویل شوي چې انشاءالله الذین به ختم به ودرېږي په تراویحو کې د لسو شپو د کوشش وکړئ چې پای کې ټول شریک شو انشاءالله او الله د سنتو باندې عمل کولو توفیق مونږ ته راکړي دعا وکړئ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك مردگان پر دعا وکړي فقیر تاج استاد ته دعا وکړي الله به رحم کرم وکړي الله دې حلو عیال ته صبر ورته چې کوم دین ورکړي الله غړي جون دې کوم دین وخت ورکړي څومره مردگان چې وفات شوي رمضان نه مخکې رمضان کې ټول باندې الله تبارک وتعالى رحم کرم وکړي د حالات په باندې درست کې د مرزونه د کرونا نور شکل کې آفتونه دي مصیبتونه دي ګرانی ده نور عذابونه دي تکالیف دي الله تبارک وتعالى په خیر او عافیت سره موږ د دفع کې موږ باندې رحم کرم وکړي هسپتالونو کې مریضان دي ټول باندې الله رحم کرم وکړي د طب چې کوم عمله ده یقینا لوی کوششونه لوی خدمات کوي سره د یاري نه دغه نه الله دې چې کوم نورم توفیق وتورکي او قبولیت وتورکي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله